نبوت په باره کې چې اشعار دي چې پر ختم نبوت یې ایمان نه وي خدای قسم چې داسې خلق مسلمان نه وي چې پر ختم نبوت یې ایمان نه وي خدای قسم چې داسې خلق مسلمان نه وي او تش په نوم خو به منونکی د قرآن وي تش په نوم خو به منونکی د قرآن وي حقیقت کې خو تابع د قرآن نه وي او تاج په سر لري د ختم نبوت تاج په سر لري د ختم نبوت سرفراز به په دې تاج بل انسان نه وي او چې منونکی د خپل رب بولي خپل ځان چې منونکی د خپل رب بولي خپل ځان مخالف به د رسول د فرمان نه وي او چې مرزا غلام احمد په شان دعوی کړي چې مرزا غلام احمد په شان دعوی کړي دا بنده خو د شیطان وي رحمان نه وي او حضور ویل دېرش کاذبین به راځي حضور ویل دېرش کاذبین به راځي د نبوت دعوې به کړي داسې لاین به راځي اول مصداق یې اسود غنسي او مسیلمه کذاب د نبوت دعوه یې کړي برملا کذاب صدیق اکبر یې اختتام کړی و ورته نظام یې واړه جام کړی و راغی اخر کې یو احمد قدیاني هسې خیالاتو کې و ورک قدیاني چې د جهاد نه یې انکار کړی و د مسلمانو له وبال یادېدو و انګریزانو لمسولی خبیث د انګریزانو له راډال یادېدو چې لوټه ګوړه کې تمیز نشو کړی داسې جاهل داسې مزوال یادېدو چې اسلام پورې نخرې کولې هم به یې هر قسم دعوې کولې کله به یې وې ابن مریم حجر اسود یمه زه کله به یې وې مهدي عیسی د وخت احمد یمه زه اخر کې راغی دا دعوا یې وکړه په پټه نه ښه برملا یې وکړه چې زه نبي یم اخري نبي یم رب لېږلی یقیني نبي یم محمد د مدینې دین پوره کړی نه و نعوذ بالله محمد د مدینې دین پوره کړی نه و زه به یې پوره کړمه ژوندي نبي یم ما سره شته دي ټیچې شیرني فرشتې او په انګلیش وحي دوی راوړي فرشتې چې له شیطان نه په دې وحي راتله له انګلستان نه په دې وحي راتله حبیش شیطان و خپل نبي جوړ کړی هم انګلستان و خپل نبي جوړ کړی ځکه یې اسلام نه بغاوت کړی و ځکه یې انګریز سره بیعت کړی و دا د الله او هم رسول دشمن و د دین اسلام د هم رسول دشمن و ځکه خو هر ځای غدران یادېږي ځکه دشمن د پاکستان یادېږي رضی په مینه محبت به کوو ختم نبوت حفاظت به کوو چې په ختم نبوت باندې ډکه چولي د داسې خلکو بایکاټ به کوو مرزا غلام احمد کې چې بنیاد یې دی بغض کینه له مرزیت به کوو زمونږ نبي خو اخري نبي دی دغه دوا په هر صورت به کوو رضی د زړه نه دا نارا وهو مونږ دغه نارا به برملا وهو مونږ مرزا غلام په قدیان لړزیږي او مرزا مسرور په انګلستان لړزیږي چې ختم نبوت زنده باد